مجنون په لیلا عاشق و، منډې به یې والې، کله یو خوا کله بل خوا کله بل خوا. او دا مجنون قیس یې نوم و، قیس. مجنون لیوني ته وایي. د دې ډېرو منډو ترړو د وجې نه خلکو په لیوني مشهور کړو چې لیونی خشته و، ډېر ښکلی و. او لیلا تکه توره وه، توره. نو خلکو به وی چې دا لیل شپې ته وایي، تکه توره وه. نو مجنون ته چا وی چې ته څومره خشته څومره توره وه، د خدای شان دی. او پسې لیوني و، د ده بدي شو، د دې بدي شو، د دې نو خوښ خوله دی. لیلا ته خلکو وی د خدای نیکبخت ته خو وګوره دا لږ څومره خشته ښکلې در پسې لیوني په نورونو ګرځي، په منډو سر دې وي نه مې دی خوښ، نه مې لګي. مجنون ته خلکو وی ګوره توره چوړی ده، سب پکې ځان دې لیونی کړی دی. وی تاسو ورته زما په سترګو نه دي کتلی، تاسو زما په سترګو نه دي کتلی، تاسو په خپلو سترګو ګورئ. نو چې دا ډېر پلار خو په بچي خفه کېږي، نو پلار ورته اراده بچی بیت الله ته ځو، یو دوا له دې بوځمه. او اخري ځای خو د دوا مغه دی چې د خدای نه وغواړو چې د دې غمه خلاص شي. پلار په مخه کړ، هغه زمانه کې قرش کم و، بیت الله ته یې بوته او د بیت الله په غلاف کې ولا سر وردننه کړ. او پلار ورته وایي بچی جاړي ورته پلار، بچی زه یو دوا کوم امین پې ووایه، وایه بابا. وی وایه بچی اللهم ارحني من لیلا وحبها، یا الله ما د لیلا او د هغې د مینې نه دمه که، الله ما د لیلا او د هغې د مینې نه بچی دا دوا وکړه، که د دې غمه خلاص شوې، دا په نورونو ګرځې، دا په بارانونو کې منډې وې، ډوډۍ چای دې نشته، غرق شوې. هله ووایه بچی، غلی دی، هله بچی وایه که نه اللهم ارحني من لیلا وحبها، الله د لیلا او د هغه د مینې نه مې خلاص کړي، ما دمه که. خوشحاو بچی دې څه وایي، لاس یې اوچت کړ، اللهم من علی یا من علی بلیلا وحبها، خدایا یو احسان خو را سره وکړه، یو احسان وکړه، ادا چې د دې لیلا سره خو مینه نوره زیاته کړه، د دې لیلا او د مینه نوره زیاته کړه، پروردګار احسان وکړه. او پلار هلته پې په سکونو پلتو شروع کړه، تا مرداره هلاک شي، ما راوستې چې دې غمه به خلاصېدو، ته خو نور غواړې، ته خو نوره غواړې. نو یو شعر یې ورته ووایي، یو شعر یې ووایي، اللهم لا تسلبني حبها ابدا، یا رب لا تسلبني حبها ابدا، يرحم الله عبدا قال آمینا. یا الله د لیلا د مینه خو مانه چته لر نه کړي، اوس بلا ته لروستی دی، دې څه کوي، یا رب لا تسلبني حبها ابدا، الله د دې لیلا د مینه مانه لرې نه کړي، درنه خوا نه کړي. يرحم الله عبدا قال آمینا، خدای زما په دې دوا چې کوم بنده امین وي په هغه م رحم وکړي. مطلب دا چې بابا امین پې ووایه چې خدای د باندې رحم وکړي، امین پې ووایه چې خدای باندې روزېدلی. نو واقعي چې مینه لکې راشي بیا داسې دي، بیا نه پنوري نه فنوري نه په بادي نه په باراني. نو مجنون هلته کېناسته، نو لیلا ته چا وي هغه پاگل خو راغلی دی، هغه ځنګل کې دلته ناست، وی دی څه خوري، څه خوري، پلار کور خو یې دلته نشته، او نه پټې شته او نه څه زمینداره شته. نو یو وینځلی یو جام پې ورکړی، دا دی نیکبخته یو څه چې دا جام پیسې به مجنون له ورسېدل، چې پې ورسېدل مجنون ته هغه وینځوی، دا پې وڅښه، هغه غریب پپی اوس کوم ځای او په خپلې شک کې پروت و، دا پې وڅښه، کوم ځای دا یې کوم ځای نه راوړی، دا لیلا را کړي، پې وڅښل. تاریخ کې خو دقه راځي چې خوشحاله شو، پې وڅښل. هسې زه په دې زړه کې ویم، په دې زړه کې چې ورته یې وایي چې دا لیلا را کړي دي چې دې غریب به څونه په هغه روزو ته چورلکونه والي، هسې به درته څه نخرې به یې کړي، چې هو دې پورې لیلا لاس جنګېدلی دی،
هغې په لاس د چیلۍ نه یې وتېدي او هغې راله پیو کې اچولې نظر چې سپی یې ښکلی دیوال یې ښکلي چې پی به یې تېرېدل څنګه پی اوس ګل تاله لیلا بل جام ورکړه او یو بل چې د څوک خبر شو چې لیلا خو پی ورکوي هغه راغی د دې غریب نه مخې ته ورخ هغه ونیوه ورخ پرېوت او چې دې پی وړل دی ویندې سار له نو دا بل ورته وایي دا چې کوم مجازي عاشق دی وایي څه کې وایي دا لیلا مجنون دی عاشق دی دا پی وړل وایي زه مجنون یم زه عاشق یم زه لیونی یم ډوډ جوړی نشته بس هغې ویې ډېره ښه ده دی پی ورکړ اخبار پاتې شو اوس لیلا پی ورکوي او ویندې وړي دی بل لی ورکوي دی مجازي له هغه حقیقي پاتې دی یو څو ورځې تېرې شوې نو لیلا وایي چېرې دا ورکه ګورو دا مجنونه خو نه دی خبر چې پی چاله تللی دي وګورو چې دا واقعي دی عاشق دی په ما باندې او که داسې ګپ شپ لګوي نو ویندې ته وایي داسې وکړه نن دا جام یوسه او دې مجنون ته ووایه چې لیلا وینه غواړي پته به وسولوي نو چې دله ورغې او چې چا پیس کړي وه مجازي ورته وایي چې جام یې یوړو او ته وایي پی دې راونړل وایي نن پی نشته لیلا وینه غواړي وایي پی راوړه وږېمه پی راوړه وی نن پی نشته لیلا وینه غواړي وی پی راوړه وږېمه وی نن وینه غواړي وینه او د څه وی وینې والا هغه لیونی شاته ناست دی زه پیو والی یم که پی د سره یي خو راکړه که نه وینه هغه نه غواړي نو هغه له چې ورغې وی هغې غریب خو یو ورځ پیس کړي و باقي خو د بل والي د ظالم ورغې ورته بشیر جان ناست و بشیر جان ورغ نیول چې خو دواله نو هغه بل چې دی هغه لا ورغې غاستي لا چې څنګه ورغې ورته ویې لیلا پی وینه غواړي یو ورځ غریب سکري بله وی راکړه نو په یو اندام کې ستن منډي وینه ترې وباسي که د لاس پی خوښوي که د مخ پی خوښوي